نن به در باندې د ایډورب او د هغې ټایپس په داسې انداز کې زده کومه چې انشاءالله تر مرګه پورې به د نه ایریږي او په ایټاز ټیسټ کې به د دې په باره کې ستا نه یو ام سی کیوز هم نه غلطیږي انشاءالله. السلام علیکم. د انګلیش د پریپریشن دا زمونږ لسم کلاس دی. په دې کې به انشاءالله ښه په ډیټیل سره ایډورب او د هغې ټایپس پیژنو او د دې چې څومره هم اگزامپلز KPK ټیکسټ بکس کې ذکر شوي دي ټول به انشاءالله ډسکس کوو او اخره کې به یو ام سی کیوز ټیسټ هم اخلو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. که ته د لفظ ایډورب ته سوچ وکړې نو دا ایډورب دی. ایډورب یعنی دا ورب سره تړلی یو کنسپټ دی او تعریف یې څه دا رنګې دی: a word which describe a verb, adjective or another adverb. داسې یو ورډ یو لفظ په جمله کې چې هغه یو ورب یا ایجیکټیو یا یو بل ایډورب په باره کې موږ ته معلومات راکوي د هغې مزید وضاحت کوي په جمله کې نو هغې ته بیا ایډورب وایي. امید لرم چې انشاءالله اوس د ایډورب په تعریف باندې به 100% پوه شوي چې ایډورب وی ستا او دا په جمله کې د څه لپاره استعمالیږي. خو دا به هم یاد ساتي چې د ایډورب په ډیفینیشن کې د دې ډسکرایب په ځای موډیفای هم راتلی شي یا کوالیفای هم راتلی شي. لکه ګوره که موږ دا موډیفای او کوالیفای لفظ استعمال کړو د ډسکرایب په ځای نو بیا به د ایډورب تعریف به څنګه وي: a word which describe which modify a verb, adjective or another adverb. یو دا تعریف شو. که کوالیفای استعمال کو نو a word which qualify a verb, adjective or another adverb. ٹھیک شو. دا دریم تعریف شو. څلورم تعریف داسې هم راتلی شي: a word which add meaning to a verb, adjective or another adverb. دا بل یو تعریف شو. ساده د ایډورب تعریف په پښتو کې داسې دی چې داسې یو لفظ په جمله کې چې هغه موږ ته د ورب په باره کې مزید معلومات راکوي یا د یو ایجیکټیو په باره کې مزید معلومات راکوي یا د یو بل ایډورب په باره کې مزید معلومات راکوي نو هغې ته ایډورب ویلی شي. امید لرم چې انشاءالله په تعریف باندې به پوه شوي او اگزامپل سره به اوس نور هم ستا کنسپټ انشاءالله کلیر شي. فار ایگزامپل دا یو سنټنس دی، جمله ده: Ali runs past. علی تیزه منډه وهي. په دې جمله کې دا رن دا ورب دی ځکه دا یو ایکشن موږ ته ظاهروي. صحیح ده. او فاست دا ایډورب دی ځکه د فاست دا ورب یعنی دا رن دا یې ډسکرایب کو، دا یې موډیفای کو، دا یې کوالیفای کو یا دې ته میننګ ایډ کو. او موږ په تعریف کې وي چې داسې یو لفظ چې هغه په جمله کې یو ورب هغه ډسکرایب کوي د هغې په باره کې موږ ته معلومات راکوي نو هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته ایډورب وایي. نو اوس دلته دا فاسټ څه کوي؟ لکه ګوره علي منډه وهي. څنګه منډه وهي؟ نو فاسټ تیزه منډه وهي. دا منډه یې مزید وضاحت وکړو موږ ته د دې منډې نو په دې وجه دلته دا فاسټ ایډورب دی. هم دغه شان علي رنز سلو یا سلولی. علی په مزه منډه وهي نو دلته ایډورب دا سلو دی. دا سلو یا سلولی ایډورب دی ځکه دا ورب یعنی دا رن دا ډسکرایب کوي دا الفاظ دا سلو او سلولی. پوه شوې په کنسپټ باندې؟ که ته خیال وکړې نو چې موږ کوم د ایډورب تعریف ووي یوه ایسه موږ وله وضاحت وکړو، د ورب وضاحت وشو. اوس ایجیکټیو وضاحت کوو چې یو لفظ به په جمله کې ایجیکټیو څنګه ډسکرایب کړي. د هغې وضاحت به موږ ته څنګه کوي ځکه چې یو ورډ ایجیکټیو ډسکرایب کړي نو هغې ته هم بیا موږ ایډورب وایو. لکه ګوره دا جمله ده: هی از ا ویری ګوډ بوای. هغه ډېر ښه هلک دی. ټیک ده. هی از ا ویری ګوډ بوای. هغه ډېر ښه هلک دی. په دې جمله کې دا بوای دا ناون دی ځکه دا د چا نوم دی یعنی هلک، او ګوډ دلته ایجیکټیو دی ځکه دی دا ناون ډسکرایب کړی دی. او د دې نه مخکې مونږ ایجیکټیو ټاپک کې ویلي دي چې پوره ډیټیل سره چې ایجیکټیو څه ته وایي هغه لفظ چې هغه ناون ډسکرایب کوي نو دا د دې ناون صفت کوي یعنی ښه هلک دی نو دا ګوډ ایجیکټیو دی. ایډورب کوم یو دی؟ ویری. په دې جمله کې دا ویری ایډورب دی ځکه که ته جملې ته ګورې هی از ا ویری ګوډ بوای لکه زه ویم چې هغه ښه هلک دی ګوډ بوای. اوس څنګه ښه هلک دی؟ لږ که ډېر نو ویری ګوډ بوای ډېر ښه هلک دی.
نو دا ویری دی دا ایجیکټیو دا نورم ډسکرایب کو مونږ ته نورم د دې ایجیکټیو د دې ګډ وضاحت وکړو نو ځکه دا ویری دلته څه دی دا ایډورب دی نو د تعریف دویمه اسم کور شو ګوره مونږ وی چې داسې یو لفظ چې هغه ورب ډسکرایب کوي یا ایجیکټیو ډسکرایب کوي نو هغه دا مثال مو شو اوس دریم سنټنس داسې وایو چې هغې کې یو بل ایډورب ډسکرایب شوي فار ایگزامپل هی رنز ویری فاسټ هغه ډیره تیزه منډه وهي ډیره تیزه منډه وهي په دې جمله کې دا فاسټ دا ایډورب دی رن خو مونږ وی چې ورب دی فاسټ ایډورب دی ځکه منډه وهل نو څنګه منډه وهل تیزه منډه وهل اوس څومره تیزه منډه وهل نو د هغې دپاره ایډورب څه استعمال شوی دی ویری ډیره تیزه منډه وهل نو ګوره د ویری څوک دا فاسټ دا ایډورب دی مزید ایکسپلین کو مونږ ته دی مزید ډسکرایب کو مونږ ته نو په دې وجه دلته دا ویری هم ایډورب دی پاسټ هم ایډورب دی خو دا ویری دا هم ایډورب دی ځکه د دا بل ایډورب ډسکرایب کو نو ګوره په دې جملې سره مونږ د تعریف هغه پوره کنسپټ د هغې وضاحت مونږ ته وشو چې داسې یو لفظ چې هغه په جمله کې ورب ډسکرایب کوي یا ایجیکټیو ډسکرایب کوي یا یو بل ایډورب ډسکرایب کوي نو داسې قسمه لفظ ته ایډورب وایي امید لرم چې انشاءالله په ایډورب باندې به اوس کانسپټ 100% کلیر شوي اوس ورپسې ټایپس آف ایډورب وایو چې د ایډورب قسمونه کم کم دي د هغې کانسپټس څه دي د هغې اگزامپلز او مثالونه څه دي نو لومبنی قسم دی ایډورب آف مینر ایډورب آف مینر Adverb of manner څه ته وایي Adverb of manner describes how something happens چې یو کار یو ایکشن یو سیز هغه کیږي څنګه د دې هاو دا وضاحت مونږ ته په جمله کې دا څوک کوي کم ایډورب کوي Adverb of manner فار ایگزامپل ته د دې ټیکسټ بک ایگزامپل ته وګوره سارا واشز هر هینډز سلولی سارا خپل لاسونه په مزه باندې وینځي نو ګوره واشز وینځل هغه وینځل څنګه کیږي نو سلولی په مزه کیږي نو دا سلولی دلته مینر مونږ ته ښیي چې څنګه د څنګه جواب مونږ ته راکوي څنګه مونږ ته د هغې هغه وضاحت مونږ ته کوي ټیک شو نو دا ایډورب اف مینر دی دا سلولی دا شان احمد پلیز د پیانو بیوټیفولي احمد پیانو بجاوي خو څنګه یې بجاوي بیوټیفولي ډېر په ښکلي انداز کې بجاوي نو هغه مینر دغه هاو جواب مونږ ته راکوي درېیمه جمله they walked in the park quickly هغې وي چې کوم دی په پارک کې تیزه تیز په مطلب زر زر په تیزۍ سره ګرځي سپیډ سره ګرځي نو ګوره ګرځېدل څنګه کیږي په تیزۍ سره کویکلی نو دا یو ایډورب دی دا شان speak to your elders politely خپل مشرانو سره چې کله خبرې کوي نو خو په ادب سره په شایستګۍ سره خبرې کوي نو ګوره سپیک ویل خبرې کول څنګه پولایټلی په شایستګۍ سره خوبصورتۍ سره په خوش اخلاقۍ سره نو دلته دا لفظ پولایټلی دا یو ایډورب اف مینر دی دا سایډ ته چې کوم الفاظ دي دا ټول ایډورب اف مینر دي دا به انشاءالله په ټیسټ کې په ایم سی کیوز کې په کار راځي نو دا چې کوم دی دا یا ساته بیوټیفولي هیپیلی peacefully, slowly, quietly, easily, cheerfully, loudly یا secretly ٹھیک ده دا به م یاد ساتي چې اکثر مونږ څوک یو ایجیکټیو نه ایډورب هغې جوړولی شو چې هغه ایجیکټیو سره اخره کې ایل وای ولګو لکه بیوټیفول نو بیوټیفولي هیپي هیپیلی پیس پیسفولي سلو سلولی کوایټ کوایټلی ایزی ایزیلی خیال دی نو دا یو ټریک دی ټول مثالونو کې نه خو بعضو کې چې کله موږ ایجیکټیو سره ایل وای ولګو نو د ایجیکټیو نه ایډورب جوړ شي دا امپورټنټ ایم سی کیو هم دی یاد یې ساته بل ټایپ دی ایډورب اف پلیس ایډورب اف پلیس څه ته وایي ایډورب اف پلیس ټیلز اس ویر ان ایکشن ټیکس پلیس ایډورب اف پلیس موږ ته دا ښیي په جمله کې چې یو کار کم ځای کې شوی دی د هغې هغه ځای د هغې هغه پلیس موږ ته ښیي پوه شوي په تعریف لکه ته د کې پي کې ټیکسټ بکس کې چې کوم اگزامپلز راغلي د هغې ته وګوره
هیرا lives near the school. هیرا کم ځای کې اوسیږي؟ سکول ته نږدې. نو ګوره lives مطلب رهنا اوسېدل، یو ایکشن مونږ ته ښیي، یو ورب دی. نو اوس هغه ایکشن کم ځای کېږي؟ near the school. سکول خواته، سکول ته نږدې. نو دلته دا near ایډورب پلیس دی. دا شان please sit here. مهرباني وکړه دلته کښېنه. sit ورب دی، یو ایکشن دی. صحیح دی که نه؟ کم ځای کې کښېنه؟ here. ځان ته نږدې، ځان خوا کې ځای ورته یادي وي، دې ځای کې کښېنه. نو دلته دا here ایډورب پلیس دی. دا شان the cat was playing outside. پیشو بار لبې کولې. ټیک ده که نه؟ نو اوس ګوره outside مونږ ته پلیس ښیي د هغه ورب یعنی playing د هغه لوبو. نو دلته دا outside ایډورب پلیس دی. دا شان she was hiding behind the sofa. هغه چې کوم دی وي د صوفې شاته پټه شوله، پټه شوې وه. نو دلته hiding یو ورب دی او هغه کم ځای کې کېږي؟ هغه پټېدل. نو behind the sofa، د صوفې نه شاته behind مونږ ته پلیس ښیي، ځای ښیي. نو دا یو ایډورب پلیس دی. دا سایټ ته چې کوم الفاظ دي دا د ایډورب پلیس اگزامپلز دي. د MCQs ټیسټ دپاره، د ایټا ټیسټ دپاره دا یاد ساته. away، outside، in front، inside، over، under، here، there، upstairs، towards. دا ټول داسې الفاظ دي چې دا تا ته د ورب پلیس ښیي، د یو ایکشن په جمله کې کم شوي د هغې ځای درته ښیي. نو دا ټول څه دي؟ ایډورب پلیس. د ایډورب بل قسم دی ایډورب ټایم. ایډورب ټایم tells us when something happened or when someone did something. ایډورب اف ټایم مونږ ته په جمله کې دا ښیي چې یو کار کله شوی دی یا چا یو کار کله کړی دی. نو دغه الفاظو ته ایډورب ټایم وایي. فار ایگزامپل د بکس ایگزامپلز ته وګوره. he saw a stranger outside his house yesterday. وی هغه چې کوم دی د خپل کور نه بهر یو مسافر، یو ناشنا کس یې لیدلی و، خو کله؟ yesterday، پرون. ټایم یې مونږ ته وښو. د yesterday د لیدو یا د ایکشن ټایم مونږ ته وښو چې کله یې ولیدو؟ نو پرون یې ولیدو. ټیک ده که نو دلته دا yesterday ایډورب ټایم دی. دغه شان دویم نمبر جمله I will call you later. وی زه به تا ته کال کومه، خو کله؟ لیټر، بعد کې، وروستو به ته کال کومه. نو کال کول اب کله کېږي؟ لیټر، وروستو. نو دا لیټر ایډورب ټایم دی. I am going to Lahore tomorrow. زه به وي ځمه لاهور ته، خو کله به ځمه؟ سبا کښېري به ځمه، tomorrow. نو لاهور ته تلل، هغه تلل به کله کېږي؟ سبا به کېږي. نو ځکه دا tomorrow ایډورب ټایم دی. دا شان we are doing our homework now. مونږه د کور هغه کار سکول کې مونږ ته د کور کار چې کوم میلاو شوی دی هغه مونږه کوو، خو کله یې کوو؟ اوس یې کوو په کور کې، اوس یې کوو، now. نو په دې جمله کې دا now ایډورب ټایم دی. دغه شان سایټ ته ما نور اگزامپلز تا ته ذکر کړي دي، هغه الفاظ مې درته درکړي دي. دا ټول ایډورب ټایم دي. د MCQs ټیسټ دپاره، د ایټا ټیسټ دپاره دا یاد ساته. now، yesterday، tomorrow، later، yet، already، today، last month یا last year، soon وغیرہ وغیرہ. نو دا ټول د ایډورب ټایم اگزامپلز دي. د ایډورب بل قسم دی ایډورب frequency. Adverb frequency describes how often something occurs, either in definite or indefinite terms. Adverb frequency مونږ ته دا ښیي چې یو څیزو څنګه کیږي، څو پیرې کیږي، څومره په کثرت سره کیږي، ډیر کیږي، لږ کیږي، که بیخي نه کیږي. ټیک ده؟ نو دغه الفاظو ته دغه ایډورب ته څه ویلی شي؟ ایډورب فریکوینسي. اوس دا ډیفینټ هم کیدی شي یعنی سپیسیفیک خاص هم کیدی شي او انډیفینټ هم کیدی شي یعنی چې خاص نه. مزید وضاحت، مزید پوهه به پس شي د ایگزامپلز په ذریعه. ته د بکس د ایگزامپلز ته وګوره. She always sacrifices a camel on Eid al-Adha. هغه په هر لوی اختر کې اوښ چې کوم دی اوښ قرباني کوي. سیکریفایسز مطلب قربانی کرنا.
نو دلته ګوره قرباني کیږي خو کله کیږي همیشه یعنی هر لوی اختر باندې. نو ګوره هغه چې کم فریکوینسي ده هغه تا ته ښیي چې هغه یو څیز څو پیرې کیږي نو هر لوی اختر کې دا قرباني کیږي. نو دلته دا آلویز دا ایډورب اف فریکوینسي دی ځکه دې موږ ته دا وښول چې دا قرباني کول دا څو پیرې کیږي نو همیشه کیږي یعنی هر لوی اختر کې کیږي. دا شان بل اگزامپل they often go to the park for jogging. هغوی اکثر د جاګینګ دپاره پارک ته ځي. نو ګوره پارک ته تلل جاګینګ دپاره تلل هغه اکثر کیږي آفن کیږي. نو ځکه دلته دا آفن دا یو ایډورب اف فریکوینسي دی. دریم نمبر جمله he rarely makes a mistake in the test. هغه چې کله ټیسټ لځي نو هغه ډیر کمتر د هغه نه پای کې غلطي کیږي. نو اوس ګوره غلطي کول هغه څنګه کیږي ریرلی ډیر کم. نو په دې وجه دلته دا ریرلی ایډورب اف فریکوینسي دی. دا شان بل اگزامپل دی they sometimes play cricket on the weekend. هغوی کله ناکله په ویکینډ کې مطلب چې دای چوټي نو هغوی کرکټ کوي. نو هغه کرکټ کول هغه کرکټ کیلاول هغه کله کیږي سم ټایمز کله ناکله. نو دلته دا سم ټایمز دا ایډورب اف فریکوینسي دی. I never forget my keys in my room. زمانه چارې هم په خپل کمره کې چابیانې نه ایریږي. پارګیټ ایریدل دا یو ایکشن ښیي یو ورب دی. اوس دا څنګه کیږي نو کله هم نه کیږي نیور چې د یو پیر هم زمانه وي چابیانې په روم کې نه دي پاتې شوي نه دي ایرې شوي. نو ګوره هغه ایکشن د هغې فریکوینسي تا ته ښیي. نو دلته دا نیور ایډورب اف فریکوینسي دی. دې سایډ ته مې د ایم سی کیوز ټیسټ دپاره تا ته نور هم الفاظ درکړي دي چې هغه ایډورب اف فریکوینسي دي لکه آلویز یوزولي نارملی فریکوینټلی سم ټایمز اوکیژنلی سیلډم ریرلی نیور. دا ټول د ایډورب اف فریکوینسي اگزامپلز دي. دا بالکل په یاد ساته چې په ټیسټ کې د بیا انشاءالله غلطي نه کیږي. وختي تا ته ما د ډیفینټ او انډیفینټ ذکر وکړو. د ایډورب اف فریکوینسي کې څه الفاظ ډیفینټ دي یعنی هغه خاص دي یو خاص فریکوینسي تا ته ښیي او انډیفینټ چې هغه خاص نه دي سپیسیفای کوي نه. لکه ګوره د خاص ایډورب اف فریکوینسي څه اگزامپل دي لکه ایرلی کوارټرلی منتلی فورټنایټلی ویکلی ډیلی نایټلی آورلی چې ایگزیکټ هغه ټایم غونته تا ته ښیي هغه ایگزیکټ فریکوینسي تا ته ښیي. او د انډیفینټ اگزامپلز دي آلویز همیشه خو تا ته اوس معلوم نه دی همیشه چې کله کله یوزولي frequently often sometimes occasionally rarely seldom hardly ever never. نو دا د indefinite I examples دي. دا هم ځان سره یاد ساته دا بدله په ټیسټ کې هیلپ درکوي. د ایډورب آخري اگزامپل دی ایډورب اف ډیګري. ایډورب اف ډیګري چې کله په یو جمله کې راشي نو هغه تا ته د ورب په باره کې څه یادي هغه وایي چې هاو مچ یعنی هغه ایکشن څومره شوی دی تر څومره حده پورې شوی دی د هغه هاو مچ جواب تاله په جمله کې څوک درکړي نو هغه لفظ ته هغه ایډورب ته هغې ته ایډورب اف ډیګري وایي. فار ایگزامپل I have almost finished my homework. ما تقریبا وی خپل هومورک بس ختم کړی. نو ګوره کار ختمول هومورک ختمول دا ای هغه حد یې درکړی چې څومره ختم شوی نو تقریبا بس ختمېدو واله دی. almost finish نو دلته دا almost adverb of degree دی. دغه شان I completely agree with you. زه تا سره مکمل اتفاق کوم یو خبرې په باره کې تا سره وي مکمل اتفاق کوم. نو ګوره هغه اګري کېدل هغه سره په خبره اتفاق کول رضا کېدل هغه څومره نو کمپلیټلی مکمل. نو دې تا ته هاو مچ هغه جواب درکو نو دې دا کمپلیټلی دا ایډورب اف ډیګري دی. د ایډورب اف ډیګري نور ایگزامپلز تا ته ما سایډ ته لګولي دي. کوایټ almost barely very completely just absolutely fully او hardly. دا ورسره یاد ساته. د ایډورب او د ایډورب ټایپس په باره کې چې څومره ایگزامپلز د څلورم کلاس د انګلیش نه والي تر اتم کلاس انګلیش پورې راغلي دي د هغې هغه سکرین شاټ یې تا ته ما لګولي دي. دا ویډیو دې ځای کې پاس کا ودروه او دا ایگزامپلز دا ټول ریډ کا دا سنټنسز دا د ذهن نه تیرې کا په ذهن کې دا یادې کا ځکه
ایټا ټیسټ دا یاد ساته ایټا ټیسټ همیشه له د بوکس نه راځي مین فوکس دای په بوکس باندې نو پکار دی چې تاته د بوکس د اگزامپلز 100% یاد وي چې څومره هم امپورټنٹ ام سی کیوز دي د ایټا ټیسټ دپاره د ایډورب او د ټایپس په باره کې چې هغه انشاءالله په ټیسټ کې راځي نو څه امپورټنٹ ام سی کیو ما ستا لپاره جوړ کړي دي یو ام سی کیو به ستا مخې ته راځي ویډیو په هغه ځای باندې پاس کوه او دروه ام سی کیوز خو په توجه سره ریډ کوه ځان پې پوهوه او بیا ګوره چې پای کې کم یو آپشن صحیح دی بیا به تا هغې نه بعد صحیح آپشن والا یا جواب والا ام سی کیو راځي نو هغه خپل جواب چې تا ته ما کم جواب درکړی دی هغې سره یې ګوره چې آیا ستا هغه جواب ټیک دی که غلط دی که ټیک یې نو ماشاءالله صحیح دی په کانسیپټ دی کلیر دی په ټاپک باندې پوه شوي او که غلطیږي نو ته خپل ټاپک باندې مزید کار وکړه په دې ټاپک باندې ځان مزید پوه کړه چې کوم ځای کې غلطي ده کوم ځای کې کنسپټ صحیح نه دی کلیر نه دی هغه کلیر کړه چې په یا انشاءالله په ایټا ټیسټ کې دنه غلطي بالکل ونه شي
نو دا زموږ نننی ټاپک د ایډورب او د هغې ټایپس په باره کې د دې ټول پوینټس د دې ټول کنسپټس او د هغې ټول اگزامپلس په باره کې هغه ټول مې د ډسکس کړل. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کا. او که ته زموږ په دې چینل باندې نوي او تر اوسه پورې تا د چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کا، خوا کې ورسره د غنټې هغه نشان هم بیا دباو کا، ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. انشاءالله ډېر زر به ملاقات کیږي په یو نوي کلاس سره. خوشحال او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.